اوس به تاسو وایو چې ملک د نورو برخو په رنګ مالکند کې هم عوام 14 اګست په ښه شان مانځلی دی. ځایي خلکو د ریلیانو او دستورو تابع کړې ده او د کشمیري روڼو سره د یووالي اعلان کړی دی. تفصیل ګورو د عمران زریاب په دې رپورټ کې. د نور ملک پرنګ ملکند ضلع کې هم د عظیم ریاست پاکستان د ازادۍ او د کشمیر سره د یووالي ورځ په ښه شان ومانځلې شوه. د ضلع مختلفو سیمو بډخیله، درګۍ، تاڼه او خواوشا سیمو بازارونه د قامي جنډو نه سجاو شوي او مختلف سیاسي، سماجي او مذهبي ډلو د جلوسونو تابع کړي وه، چېرته چې په ګڼ شمېر خلکو ګډون وکړو او د وطن لپاره خپله جذبه په ډاګه کړل. همدارنګه د ملکند تحصیل درګۍ په جامعه سبحانیه ریزویه کې هم یو ښکلي دستوره ترسره شوه چې پکې د سیمې خلک او د سکول ماشومان ګډونوال وو. د دستورې په مهال ماشومانو ملي نغمې، ترانې او جذباتي نظمونه وړاندې کړل، کومې چې د شریکو خلکو وینه نور هم ګرمه کړل. दुनिया पुरनूर अज़्म मेरा है कवि मेरे इरादे गई हो, मेरी हस्ती में अना है, मेरी मस्ती में शऊर, जब फिज़ा मेरा तख़य्युल है तो शीरी है सुखन ए मेरे प्यारे वतन. دستوري د مفتي فضلي جمیل ریزوی، نامتو ماهر تعلیم تاج محمد خاموش او نورو مشرانو ویناګانې وکړې او د عظیم ریاست لپاره ورکړې شوې قربانۍ یې په خوټکو وستایلې. ویناوالو دا خبره هم په ډاګه کړل چې د کشمیر نه بغیر پاکستان نیمګړی دی او کشمیر چې تر کوم دم پورې د پاکستان برخه جوړه شوې نه وي نو زموږ خوشحالۍ به پیکا او نیمګړې وي. د دستوري شریکو د پاکستان د سلامتۍ او په هر حال د کشمیر د حاصلولو لپاره ارنګه قربانۍ ورکولو اعلان وکړو. عمران زریاب، خیبر نیوز، مالکند.